د دې د وجې نه حاضرینو رب العالمین خالق کائنات نبی پاک مبارک ته ارشاد فرمایلو ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. رب العالمین فرمای ای زما حبیبا ابو جهل عتبہ شیبہ تعالی راضی چې دا ابو جهل راضی چې دا بلال رضی الله تعالی عنہ ځان نه جدا کا، یاسر غریب حضرت عمار رضی الله تعالی عنهم اجمعین دا ځان نه جدا کا. رب العالمین ورته فرمایل چې دا لوی لوی متکبرین به ستا سره ناسته نه نصیب کیږي، ناسته به د هغې خلکو تا سره نصیب کیږي چې څوک بلال وي، څوک عمار وي، څوک یاسر وي، نه د مال سوچ وي د چا سره، نه د جان سوچ وي د چا سره، نه د حیثیت سوچ وي د چا سره. رب العالمین بندگانو ته هم دا پیغام ورکړو چې د چا په ظاهر باندې نه دي تېروتل پکار. او څنګه بعض علماو نه مونږ اورېدلي چې دا عبدالرحمن بابا رحمت الله علیه دا د زمانې د امیر کبیر ګرانې سره تعلق ساتلو. د جماعت نه راوتو او چې څنګه جماعت نه را بهر شو یا جماعت ته دننه کېدو، یو درویش خپه ونیوه او درویش ورته وایي چې الله په نوم باندې څه راکړه. هغه به ورته ډېر څه بل الفاظ ویلي وي، څه سپک الفاظ به ورته استعمال کړي، چونکې امیر او د کبیر او د شاهانې د خاندان سره د عبدالرحمن بابا رحمت الله علیه تعلق و چې څنګه هغه ته د درویش ته سپک سپورې ویلي، جماعت ګیټ مخې ته ناست و، الله په نوم باندې غوښته کوله. عبدالرحمن بابا وایي ما ورته ډېرې خبرې واورولې، خو چې زه څنګه دننه کېدم نو ما د خپې نه یې زه ونیوم، خو چې کله یې زه خپې نه ونیوم نو ما ته دا اندازه ولګېده چې دا هغه درویش دی چې په خپلو اشعارو کې بیا وروستو تعریف بیانوي چې ما لیدلی دی رفتار د درویش چې یو قدم تر عرشه پورې رسی، ما لیدلی دی رفتار د درویشانو. بیا هغې نه بعد حضرت عبدالرحمن بابا رحمت الله علیه درویشي په خپله باندې اپناو کړه او فرمایي چې هغه درویش چې کله ما نه خپه ونیوه، ما یا لاندې نظر په ځمکه لګېدو او چې پاس ما نظر اوچت کو ما نظر په اسمانونو باندې لګېدو. بیا ما ته پته ولګېده چې دا سوالګري نه دي، دا د خدای پاک هغه محبوبان دي چې یو قدم په ځمکه باندې وي بل قدم په اسمانونو باندې دي. هغې نه بعد ما ته اندازه ولګېده چې د چا په ظاهر باندې، په کمزوري لباس باندې، د چا په ګډه وډه ګیره باندې، د چا په ببرسري توپ باندې تېروتل نه دي پکار. کیدای شي چې همدغه لاس کې ستا دپاره هار موجود وي او د ستا دپاره یا پار موجود وي. د دې د وجې نه قرآن کریم فرقان حمید مونږ له عمدات درس راکوي چې غریبانانو خلکو ته، درویشانو خلکو ته، سوالګرو خلکو ته که چېرې احسان ورسره کولی شي ښه ده، کنې چا ته سپک نه دي کتل پکار. رب العالمین خالق کائنات زمونږ ستاسو ټول جایز مرادونه پوره فرمای او څومره زمونږ د چا زمونږ طرف نه د چا دل ازاري شوې ده رب العالمین زمونږ ستاسو ته معافي نصیب فرمای. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذریاته واهل بیته اجمعین. یا رب کریمه د قرآن کریم فرقان حمید او دا حدیث مبارکه و پرانا کې کم خبر بیان شو، اول ما ته او بیا تاسو ټولو ته عمل کو توفیق نصیب فرمای. رب کریمه بل انسان ته د سپک نظر نه مونږ وساتې. رب کریمه مونږ ته د بل عزت ورکولو توفیق زمونږ نصیب فرمای. رب کریمه مونږ د غرور نه وساتې، د تکبر نه وساتې، د لویۍ نه وساتې، د حسد نه وساتې. رب العالمین مونږ ټول جایز مرادونه پوره فرمای. ډېرو خلکو دعاګانې غوښتې دي، څو بیماران دي صحت وله ورکې، څو قرضداري قرضونو نه اخلاص کې، څو بې کوره دي کورونه وله ورکې، څوک هسپتال کې دي خوشحالو باندې سره صحت یې کورونو ته راوستلی کې، څو بهر ممالکو کې په سفرو باندې سفرونه یې بې خطره وفرمایست، په سفرونو کې برکتونه نازل وفرمای. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.